سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ څنګه ایمان راوړی دی، څنګه مسلمان شوی دی او دین اسلام قبول کړی دی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ د سیدنا حمزه رضی اللہ تعالی عنہ نه درې ورځې وروسته ایمان راوړی دی. صحیح قول دا دی چې عمر رضی اللہ تعالی عنہ د حمزه رضی اللہ تعالی عنہ نه درې ورځې پس ایمان راوړی دی او اسلام قبول کړی. دې کې مختلف اقوال دي چې عمر رضی اللہ تعالی عنہ څنګه ایمان راوړی، داغه د ایمان راوړلو سبب څه. یو قول دا دی چې سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ داغه د پاره خصوصی دعا نبی علیہ السلام کړي وا او الله رب العزت د نبی علیہ السلام دا دعا داغه د پاره قبول کړي وا. نبی علیہ السلام داغه د پاره دعا وکړه چې اسلام قبول کړي او ایمان راوړي، او الله تبارک وتعالى د نبی علیہ السلام هغه دعا قبول کړه. یو قول دا دی چې یو پیرا ابو جهل لعین اعلان وکړو او دای وی چې چا د الله رسول قتل کو نو داغه د پاره په انعام کې سلوخانی. ابو جهل وی کچا محمد قتل کو وای وجو مړی کو اغلب ز په انعام کې سلوخان ورکوم. دغه خبره عمر فاروق تر ورسېدا. عمر فاروق چې خبر شو روان شو زی نبی علیہ السلام قتل پسې. حسین ته دا خبر را لاسینه چې محمدم قتل کما او دا خبره چا دروغ کړي ابو جهل لاس ویلی دی. نو لومبه لاړ په ابو جهل پسې کور ته دروازه ورته وټکوله او دا ورته وی چې ما اوریدلی چې تا داسې اعلان کړی دی چې چا محمد قتل کو داغه د پاره په انعام کې سلوخانی. دا تا چې کوم خبره کړې دا د خلکو خورا کړې دا ټیک ته او کنه دا دروغ دي. ابو جهل وته وی او دا خبره ټیک تا چې چا محمد قتل کو داغه د پاره په انعام کې سلوخان دي او زه دې ورکولو ته تیار یم. خو کو چا محمد قتل کو مړی کو نو خان به داغه په انعام کې رسی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه وی زرا روان شوم د نبی علیہ السلام په قتل پسې او چې کله د نبی علیہ السلام په قتل پسې راووتم نو پلار کې می قتل چې سکسان دي او وی اوس خیرانی ولې ده او د خپل خدایانو په نوم باندې ذبح کوي. سکسان ما خلراله بلار کې چې خیره ټینګړې ده او ذبح کوي د خپل خدایانو په نوم باندې. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی چې ځکه را نږدې شو مالتا
نو ما یو आवाज واوریدو چې زه په دې کمزې کې را روان وم نو دا صحرا وه او د علاقه خوشي وشاړه وه ما ته یو आवाज وشو आवाज داسې و یا آل زریح امر نجیح یا آل زریح امر نجیح رجل یسیح بلسان فسیح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې ما باندې आवाज وشو چې یا آل زریح امر نجیح رجل یسیح بلسان فسیح يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه چې ما باندې आवाज شوی دی داسې आवाज دی یو چغه ما واورېدم او دا چې زه ګڼم چې دا چا د आवाज کړی دی نو ګوره چې زه مخاطب کړی یم ګوره چې دا خبره ماته کوي دا خبره ماته اوري زه مخاطب کړی یم ما ته आवाज وکوم امام بخاری چې کله دا روایت نقل کوي دا روایت ذکر کوي نو هغه وایي یا آل جلیح یا آل جلیح امر نجیح رجل یسیح بلسان فسیح امام بخاری دا یو ټکی بدلی هغه دا زریحن په ځای باندې جلیح وي معنی پیدا شي چې اے سړیا یو کار دی چې ډیر کامیاب کار دی आवाज چې عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ته شوی دی مطلب دا دی چې اے سړیا یو کار دی ډیر کامیاب کار دی چې څوک هغه ومني نو هغه انسان کامیابی هغه بیا کامیاب رواني نو هغه کار څه دی وی یو سړی دی چې هغه خلکو ته چغې وهي دعوت ورکوي خلکو له دعوت ورکوي داسې سړی دی او داسې سړی دی چې په فصیحه واضحه ژبه باندې خلکو له دعوت ورکوي او دعوت یې دا دی یدعو الی شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله دا دعوت ورکی خلقو لام دیر پا فصیحه ژبه کې لګیا دی خلقو له دعوت ورکی داسې سړی دی دې طرف ته دعوت ورکی چې الله یې کیاو دی د الله نه ما سوا بل څوک عبادت والا نشته چې د هغه عبادت وشي او محمد دا د الله رسول دی دې ته دعوت ورکی سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ هغه وی چې کله ما د आवाज واورېدو نو ما وی چې دا ما تاسو چغې وهي ما تاسو کا आवाज کوي دا غیر وروسته زما زړه لګ لګ د اسلام او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت پیدا شو لمه لګ لګ نرم شو عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې د دې आवाज نه وروسته زما له نرم شو دا یو باعث دو عمر رضی الله تعالی عنہ دراوړو د ایمان دراوړو چې هغه ایمان راوړو یو باعث دا یو خبره ده د امام احمد رحم الله قول له دویمه طریقه وایم د عمر رضی الله تعالی عنہ د ایمان دراوړو واقعا وایم دغه دو درې اقوال دي مختلف علما بدل ذکر کی زدري وانه وي امام احمد رحم الله یو قول لا دي هغه نقل کوي چې سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ وی چې زرا علما نو د الله نبی زمانه مخکې راغله او بیت الله شریف ته
زه قتل پسې را روانم د نبی علیه السلام خو چې کله رالم نو دا نبی علیه السلام زمانه مخکې بیت الله ته راغلی هلته ولاړو ما چې دته وکتل نبی علیه السلام ته وی نبی علیه السلام د قرآن کریم تلاوت کو وی زما پر ازړه کې دا خبر رااله چې یاره دا نبی علیه السلام چې سوی دا خو ماته څه شاعر غوندې ښکاري نبی علیه السلام چې دا سوی دا کومې خبرې چې د شروع کړي دا تلاوت کوي نو دا څه شاعر غوندې کېده زړه کې مې دا خبر رااله چې څنګه زړه کې خبر رااله وی نبی علیه السلام ډایرک ورپسې د آیاتونو وی چې څنګه ما وی چې دا سړی به شاعري ځکه شاعر ډېر ښکلي اشعار وی او د عربو شاعران بیا ډېر فصیح وی ما وی چې دا دې چې کومې خبرې کړي دا د شاعرانو دي وی چې زما په زړه کې څنګه دا خبر رااله نبی علیه السلام دا آیاتونه تلاوت کړل د سورې حاقه انه لقول رسول کریم وی نبی علیہ السلام ڈاری کوئی انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون وی نبی علیہ السلام ڈارک دایاتون تلاوت کرو ڈارکی داو مطلب دا انه لقول رسول کریم دا کوم خبره چې کینو دا غره یو نبی د عزتمن وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون دا د یو شاعر وینا غره نه دا چې تاسو چې دا د شاعر وینا ده نو غره دا وینا دا د شاعر نه ده دا چې نبی علیه السلام دا تلاوت کوي دا آیاتونه داسې په ترتیب را روان واغوي خود د شک راغی چې دا شاعر دی نو نبی علیه السلام ډایرک دا خبر وکړه وی زما په ځل کې چې کم شکو عمر رضی الله تعالی عنہ وی نو هغه شک ختم کو چې ما وی چې دا خو شاعر دی نو هلته هغه د په اعتراض وکړه چې شاعر نه یم او یو رسول یم د الله پاک وینا کو ورپسې زما ځل کې رالو چې دا د پردو زړونو پته لګي چې دا سړی ترویتی دی کاهن دی سړی کاهن دی جادوګر چې وته وي چې په پردو زړونو باندې خبر لري خو دا سړی سره جادوګر دی کاهن دی ترویتی دی نو نبی علیه السلام ورپسې ډایرک دا وی ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون نبی علیہ السلام ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون گرداد یو کاہن وینا ندام داز چه سوئے ما گرداد کاہنانو دا ترویتیانو خبری ندیم داد جادوگرانو دا ساہرانو خبری گرے ندیم بیا مثل کے خبر رالے چه دا سوال جد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی فوقع الاسلام فی قلب کل موقع پدا وقت وی زما د زړه دی رګونو ته دی ګډ ټلګ لګ ایمان ورننه وته لګ ځای پکې چې دا خو عجیب دین دی چې زما زړه کې کوم شبهه راځي کوم اعتراض کوم اشکال راځي دا غیر ډایرک جواب ورکړي ډایرک اعتراض ختموي دا غینو په ما باندې لګ اثر وشو دا تمهید کوم دی خبرې ته ګورې ما خې تر اعظم خبره کوم خو یو ما خبرو کړ چې ما کې د عمر رضی الله تعالی عنہ د ایمان دراوړلو یو سبب هغه یو دا دی سببونه جدا جدا ذکر کوم ایمان ځان ذهن خلاص نو زما په ځل کې لګ ځای وشو ایمان د پاره چې ایمان ګره راوړو غواړي دا کار کوله راته ښکاري یو خو مخ کې خبر اورېدلې ده چې په شاړ بیابان کې را روان دی په یو دشت په یو صحرا کې را روان دی
او دا आवाज پسې د شان وشو چې وای یا آل زریح امر نجیح رجل یسیح بلسان فصیح دا आवाज پسې شوو چې دا چې ګره یو سړی دی چې خلکو له دعوت ورکړي ډیر پسې بلیغ سړی دی دعوت څه تور کوي يدعو الى شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله دې طرف ته دعوت ور کوي یو واز را باندې خدا شو خو چې دا خبره می واورې دي بیا مې خپل اراده پرې نه خوده خپل اراده مې بیا پرې نه خوده ځکه التا ابو جهل ورلا لګوان تکي انعام ورکاو کنه سلوخان ولا ورکول د محمد په قتل کی چې محمد قتل ک نبی عليه الصلاه والسلام قتل ک سلوخان درکو بیا دوه خبره ماخه تراله لیکن ما بده باندې سیکشن وانه بس چې دلته ګورای ایمان راوړي خو بل طرف ته سلوخانم دي دا سلوخان بغټل غواړي عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې دا دوره خبره ماخه تراله خو خپل اراده می بدل نکړه بیا روانه مزما چا پسې زما نبی علیه الصلاۃ والسلام قتلوم وی روانو ماخه له سړی راغی هغه سړی نوم دی نعیم ابن عبد الله یا نعیم ابن عبد الله النحام وی دې ماخه راغی اماته وی چې سکه عمر اماوته وی چې ابو جهل سے انعام مقرر کړی دی او زمو محمد وجنم خبره مې دی پټ نه کړه ځکه د نر سړی دا کار دی چې په کم کار پسې رواني نه هغه عمر بے غیرت نه رضی الله تعالی عنہ چې څه خبره پړه کې واغه غته وی چې هغه انعام مقرر کړی سلو خان دی روانم د پیغمبر په قتل پسې هغه ته خاطر پیغمبر قتل پسې رواني دا نعیم ابن عبد الله وتوي النحام وی ته د پیغمبر په قتل پسې زی وی پیغمبر پرې دا چې بل دین شروع کړی دی دا ذکرو کړم به دي دا خپل خور او دا خپل اوهي بندو پسو سببونه وای مې لګای چې دا کم سبب د وجنه عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی دو سبب مخکې یو سبب دا دی وی دا کار دغه پرې دا غو وجل پرې دا ړومبې د خور ته پوسو کا د اوخي ته پوسته وکا دا غین روزه محمد پر دا دا کار خو ستا کور ته را رسولې ده دعوت ستا کور ته را رسیدلې هغه ویخه دا هغه سره د بجنګ شو جنگ وسره وی چې لومبي چې هغه وته وی چې ته د محمد په قتل پسې زی نو ته چې داغه په قتل پسې لاړ شنو دا خبر اور چې ګوره داغه ډېر غټي قبيلي دي بنو هاشم دا بنو زهره دا او کته پیغمبر وجو هغه به دی وجني دا غټ قبيلي دي دا ته پښ کوم شاړو ساري هغه ما تخکاری چې تام ایمان نه وړي ته چې دا خبره کین دا دوه خالونه خالی نه دا نعیم ابن عبد الله ته چې دا هغه سره جنگ شروع کو نه هغه ته پته و چې ګوره کوس مزید نور خبره زینو خبر اورانی نه هغه ته دا خبر وکړه چې خور دې ایمان نه وړي دی او خې دې ایمان نه وړي د عمر رضی الله تعالی عنہ د خور نوم ده فاطمه رضی الله تعالی عنها او د دیو نوم ده سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ وی چاغوی ایمان نه وړي وی ته پوس رومبیو کې بیا پیغمبر پسې ځه سیدنا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ هغه چې دا خبره واورېدا ویخه ډایرک لاړو دوخي کور ته د خور کور ته لاړ ودا دې چې په کوم ټیم کې جنو په دغه ټیم کې د سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ فکور کې سیدنا حباب رضی الله تعالی عنہ ناشته
او سیدنا حباب رضی الله تعالی عنہ د عمر خور ته فاطمه رضی الله تعالی عنها ته او سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ له دعوت ورکی او اغه ته قران غي دغه تلاوت وکړي استاد ولا راغله دې چالت ورسېدو دروازه وټکوله आवाज یو کې عمر دروازه کوله اسلام کمزور ہے خور کمزور ہے سعید ابن زید کمزور ہے حباب رضی اللہ تعالی عنہ کمزور ہے چاغواري د چې عمر د دروازه وټکول आवाज یو کو نو حباب رضی الله تعالی عنہ د اغزه نه پټ شو لاړ د کمرې په یو ګټ کې غلی شو کمزور ہے د کخکارا کې کوم وجنی می عمر دے عمر دے خو کخکارا کې کوم نو وجنی می اچ کور ترانه نه وته نو تاسو یو کوي دا تاسو سو خبرې کولې دا تاسو چې کوم دا کلام لوستو دا سو دا خبرې سوي تاسو څه بل دینم شروع کړی دی د پلان نیکه دینم پرې خودو د آباو د اجدادو دینم پرې خودو په بل دین پسې روان شوی صابیان شوی بی دینه شوی داری کی جنگ شروع د سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ سره جنگ شروع کو هغه باندې سو گزارونه وکړه چې هغه باندې سو گزارونه وکړه نو د خور نه فاطمه رضی الله تعالی عنها او دته وې د خپل خاون خلاصي سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ چې لکه دته سمو آیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل خور فاطمه رضی الله تعالی عنها باندې گزار په مخ باندې مخ ولویني په گزار چې ته مخ له ناراضي او فاطمه خور د چا ده د عمر ده رضی الله تعالی عنہ هغه وتی ښا تو عمره زما په کور کې ولاړې په ما باندې او زما په خاون باندې گزار کړي مونږه ایمان راوړی دی مونږه مسلمانان شوي یو او ته چې څه کولی شي عمر خو خور وکنه وینه یو مونږ ایمان راوړی مسلمانان شوي یو او ته چې څه کوې نو وکړه هغه خپل جنګ وکړو دواړه اوښه خورې ووالو چې کله خپه والو باندې ستړی شو دا کله چې څوک خلاص نه کي که نه دی بیا کله کله په خپل आवाज کې لکه پلار چې بچي وي یا خاون چې ښځه وي یا مور چې بچي وي نو چې څوک د خلاصون نه نو بیا یې پرېږدي نو چې پرېښوده کېناستو نو د سوچ وکړو دی عمر رضی الله تعالی عنہ چې وال ټکول دی وکړه خلک تي وو خو دا تپوس پرې دې کړی چې دا تاسو وایاست دا تپوس پرې دې کړی چې دا تاسو وایاست نو د پښتنو خو سوچ راځي خو لګروس ته راځي د کار نه روس ته راځي نام سب پښتنو کنه نه داغه زمانه کلک خلق داغه سوچ راغی خو روس ته نو روس ته تاسو کوی تاسو فاطمه تاسو چې دا خبره کولې دا سم ورشه غپانی مال راوړل چې دا پانی زو ګورم چې دا خبره زو ګورم چې دا سدي عمر رضی الله تعالی عنہ ګوره پڑھا لیکو لوستل ولم ورتلو لیکل ولم ورتلو نی ورشه غپانی راوړل چې زه سو کما دا اول ولم چې دا سدي خور وتی فاطمه رضی الله تعالی عنها جواب ول ورکي هغه وتوي انک رجسون ولا يمسه الا المطهرون قم فاغتسل او توضا دا خبر غره ورام انک رجسون تو غره پلیتیم عمر تمخامه کوئی تو پلیتیم او ولا يمسه الا المطهرون دا مونږ چې کوم کلام وایو دی لګره سوق په پلیته کې لاس نشو ورړم نو فغتسل ورش غسل کام او توضا یا او د سکام
خور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوئی چې ګورای دا کم کار طلب کړي دا کم پانو طلب کړي هغه زمونږ نه غواړي د هغې تلاوت کړي نو لا یمسه الا المطهرون دا ګورای پلیت سړی نشي راغستی دا پلیت سړی نشي مسح کولی عمر فاروق ته ځکه وایي چې ته پلیت چې مشرکون ایمان اعلان دی را وی لاړ شه اودس وکړه یا غسل وکړه نو دو روایت راځي دواړه شته چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غسل وکړو یې اودس وکړو بیا راغی خو خبره ده چې څه وکړو غسل وکړو د جنابت د شرک نه د هغې نه غسل وکړو واپس راغی او پاڼې ولا راوړې وي دا پاڼې دي پای وخت خو مذهب د قرآن لا نه و تیار غوڼ مذهب نه خو په پاڼو کې و که نه او چې کومې پاڼې ورله راوړې نو هغې پاڼو کې سوره طه لیکلې وه او چې ده شروع کړه نو غونډه سوره طه یې د اول نه شروع کړه نو څه وایي طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى دا دیارلس څوارلس آیاتونه تلاوت کړه د سوره طه په آخر کې چې دې ځای له راورسېد انني انا الله لا اله الا انا فاعبدون الا انا فاعبدوني واقم الصلاة لذکری چې دې ځای له راورسېد بس دې ځای باندې بس خبر اړه ته کوزه شوه اسباب سببونه ما څو ویلي دي درې چې دریو سببونو د وجې نه عمر فاروق مسلمان شوی دی ایمان یې راوړی دی څوک یو سبب وي څوک بل سبب وي څوک بل سبب وي ما درې واړو چې دې دریو سببونو د وجې نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو کله چې دا ولوسته نو ورپسې ډاري کې د خولې نه بې اختیاره د آواز ووتو ما احسن هذا واکرم ما احسن هذا واکرم ما خدا سے کلام چرته نه دی اورېدلی ما خدا سے عزتمن کلام چرته نه دی لیدلی دا خو ما پوښا نه دی ویلی دا ښایسته کلام د کومې غاړې راغی دا ښایسته کلام د کومې غاړې راغی چې دا خبره څنګه وکړه نو حباب رضی الله تعالی عنہ په کمرې په ګوټ کې ناست دی مخکې مې ویلي وګورئ ښه هغه د کمرې د هغه ځای نه اواز وکړو ډاري کې رامنډه کړه ابشر یا عمر ابشر یا عمر اے عمر تا ته دې زیری مبارک شه مونږ چې مبارک شه مبارک شه زیری دي تا ته وي ځکه چې د الله نبی ستا دپاره دعا غوښتې وه د الله رسول څه ویلي اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب نبی علیہ الصلاة والسلام دا دعا کړې وه اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب اے اللہ یا حکم ابن هشام چې د ابو جهل په نوم چې یادیږي یا خو هغه مسلمان کا چې د الله دین په مضبوط شي اسلام په مضبوط شي یا چې د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ مسلمان کا چې دین په مضبوط شي دیندار په مضبوط شي اسلام په مضبوط شي ځکه اسلام ډیر کمزور دی دا غزنه ورلا आवाज وکړو چې ابشر یا عمر او چې ستاسو لپاره نبی علیه الصلاۃ والسلام دا دعا کړې ده یا دویم روایت کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې سی ویلو اللهم ايد الاسلام بعمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ خاصا چې صرف د عمر رضی الله تعالی عنہ لپاره دعا کړې و چې الله دې مسلمان کا الله دې مسلمان کا بس کو ہمارے کا ټیم پورا ده لیکن بیا کسان گیره بنی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک باقی واقعہ پر روان جمعہ